مقدمة هذه مقدمة ودا مقدمة خبرك او دې ته متدار او بس هذه مقدمة ودا مقدمه ده سکی په تقسیم د علم کې پېښوي تصور او تصدیق ته تقسیم ول کې تصور او تصدیق اول په علم تقسیم کې تصور او تصدیق ته مستر روان دي به وتقسيمهما به تصور او تصدیق تقسیم کې بدیهی او نظری ته دوه کار شو دوه خبرې شوې به تعریف د نظر پېښوي او د بیان د حاجت د خلق ول منطقي منطق ته او تعین د موضوع مطلب دا چې بیا بسو کې هغه بیان د حاجت به وکي منطق ته چې خلق منطق ته محتاج دي مدري خبرې دي تقسیم د علم تصور او تصدیق ته تصور د هر واحده بدیهی او نظری ته او یو تعریف په نظر مو کې پېښوي او دغه به ذکر کی پېښوي احتیاج للمنطق به ذکر کی احتیاج للمنطق به ذکر کی نقول وي العلم ان كان اذعانا للنسبه فتصديق اول مقدمه کې څو خبرې دي ښه مقدمه چې دا ګوره مقدمه اعتراض دا ورېږي چې مقدمه پېښوي اصل کې مقدمه خو عبارت تر سنه تعریف غرض موضوع تعریف غرض موضوع نه دا مقدمه د علم ده بس براشي ګوره نو خلق اصل کې وس درا دا ورېږي چې دا مقدمتون بخایني یا به صيغه فاعلی یا به صيغه د اسمي مفعولي که صيغه فاعل شي نو به تبدا شي ګوره چې قدم يقدم تقدیم نه کنه نو مقدمه وړاندې کون کی غیر لا وړاندې کون کی غیر لا نو مقدمه خو وړاندې کون کی غیر لنه کنه ځکه دا مقدمه سره عبارت ده تعریف غرض موضوع نو دا مقدمه په خپل مقدمي غیر نه مقدم کوي مثلا به نشو که صيغه فاعل شي نو سيږي ونه سيږي دا څه معنا شو به چې مقدم کون کی غیر لا نو دا غیر خو مقدم کوي او که صيغه مفعول شي مقدمتون شي څه شي مقدمتون نو مطلب دا مقدم کړی شي مطلب چې بل یو شی دی بل چا مقدم کړی دا او دا معنا نو سيږي ځکه چې مقدمه خو چې دا تعریف غرض موضوع دا بخپله مقدمي چا مقدم کړی خو نه فکر دی کنه جاعل څه نه مقدم شي نو جواب دار ماته کېده چې دا مقدمه اصل کې صيغه فاعل ده صيغه سره صيغه ده اسم فاعل ده پېښوي خدا صيغه فاعل کې به دوه احتمال دي یا نس کومه چې دا صيغه فاعل په خپل معنا سره ده مطلب باب تفعيل په خپل معنا سره دي باب تفعيل په خپل معنا سره خپل معنا نه وای ول سوکا دا صيغه فاعل نه خو دې کې زما مجاز په باب کومه مجاز په الباب کومه مطلب دا ګوره قدم يقدم پیش مقدمه تقديما فهو مقدم او مقدمه منصره دي کنه مقدمه دا باب تفعيل لك باب تفعيل لك باب تفعيل ګوره متعدده نو مجاز په الباب دا مطلب چې زه مطلب باب تفعيل معنا ده باب تفعول سالمه باب تفعول سا باب تفعيل معنا سالمه باب تفعول سا باب تفعول لازمي دي يعني من قدم بمعنى تقدم تقدم انا كم بوصل تقدم يعني قدم يقدم وتقديم باب تفعيل لك انا خدت التقدم يتقدموا دي يعني مطلب مقدمه معنى متقدمه متقدمه س متقدمه معنى فخبل مقدم بس مقدم فكر ذاك انه ده مجاز في الباب شو مجازه في الباب بيك صيغه فاعل شيء انه دو جوابكم يدا ده مجاز في الباب كما المطلب بتفعيل اخر معنى ده بابي تفعول سر انه مقدمه بمعنى متقدمه مثلا به شو كان او دویم جواب دار ما توقع دویم احتمال داري شلت مجاز في الباب نكما باب التفعيل بخپل معنا سلامه باب التفعيل بخپل معنا سلامه او کته چې دا مقدم کون کی غیر له نو مقدر کیږي نظام چې نه دام سي خپل معنا سي کیږي ځکه سي کیږي نسيوا دا مقدمه چې دا تعریف غرض موضوع تعریف غرض موضوع ودا مقدم کوي جاهل بها فعالم بها مقدم کوي عالم بها جاهل بها دې مقدمه ولا کیږي اذا کدا مقدم کوي جاهل بها فعالم بها عالم بها مقدم کوي بجاهل بها شو ولټ شو مثلا به شو کنه لکه مطلب څوک چې مقدمه انا عالمي نغه مقدم کوي څه باندې چا باندې چې څوک جاهلي صحیح چا تعریف غرض موضوع معلومي فمخه مقدم دي دا معنی لغوي کې خبره شو او صيغه فاعل شو صيغه ده اسم فاعل شو بیا ګوره ماته وکیدا پېښوي نو وس دا مقدمه چې دا غدو قسمه مقدمه چې دا اصل کې پېښوي مقدمه مطلب چې کوم لغوي راځي پېښوي لکه اصل کې لخر و چې کار روان لخر دا لکه دا مقدمه اصطلاحي چې کومه ده کنه مقدمه د علم
دا ماخوذ در مقدمة الجيش نه مقدمة الجيش اصلا اصل کې به د لښکر پېښوي شپږ مقدمې وي ښه څه وي کله لښکر به ته باچا به چېرته ته نو یو مقدمه یو ما ښی طرف ته کسان روانو هغه ته کوي میمنة الجيش چپ طرف ته میسرة الجيش چې مخکې به روانو مقدمة الجيش شاته به روانو خلف الجيش بل به څه وسط الجيش پېښوي پیش وسط الجيش وفيها امير الجيش وديك بتسو امير الجيش لهكر مشرب بكيو نغه مخکې چې کوم دغه بتله لهکر مقدمه الجيش نغه بتسکار کاو هغه بالتهيد اسباب کوله تهيد اسباب لك متدار بسفا کوله سفا کوله دشمن شته کنهشته دغه سمته تهيد عبودة عام وغيرها دا کار به کاو ټیک شو نو اوس دا مقدمه علم انت مقدمه ولې کیږي وای دا ماخذ راغه مقدمه الجيش نه ځکه وای لکه څنګه چې مقدمه الجيش تهيد سکه اسباب کوي پېښوي نو دغه سیمه ته وکړه پېښوي دا مقدمه علم چې دا تهيد سکه تهيد شروع په علم کوي تهيد شروع په علم کوي مطلب چې علم کې شروع کوي او دا مقدمه علم دی یادي نو استاد هغه به سیمه خو دی رڼای بیا ته تیاری غیته ابي مقدمه دو قسمه یو مقدمه العلم ده بل مقدمه الكتاب مقدمة العلم والمقدمة الكتاب مقدمة العلم څه ویل کیږي پېښوي اصل کې دغه ته ویل کیږي پېښوي چې دغه دا پېښوي یو ویل تعریف بل سره بین مقدمه د علم یو تعریف ته مفهوم دی او بل مصداق دی او دغه مقدمه د کتاب هم یو مفهوم دی بل سره مصداق بس دې